السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مسلمانانو ورونو، نن تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو وصیت واورئ، په دې کې څومره خوشحالیانې او په دې کې څومره د خوشحالۍ ډک ژوند پټ دی. یو صحابي راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړ، یا رسول الله و ماته وصیت وکړه، یو داسې خبر راته وکړه مطلب چې هغه ماته په ژوند کې هم ګټه وکړي، د ژوند د بعد ماته ګټه وکړي په دنیا او په آخرت کې. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چونکې الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت معلومات ورکړي وو، قرآن ورته نازل کړی وو، نور ډېرې خبرې الله پاک نبی علیه السلام ته ښوولې وې. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم وصیت وي هغه د نبی علیه السلام د ټولو علومو د ټولو معلوماتو د هغه نچوړ او خلاصه وي. که څوک هم پر هغه وصیت باندې عمل کوي نو هغه به د ډېرې ګټې سره مخامخ وي او د ډېر نقصان څخه به بچاو وي. هغه وصیت چې دی مسلمانانو هغه سره واوري، په خپل ژوند کې عمل کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته وفرمایل چې لا تغضب، غصه مه کوه. د هغه بعد هغه صحابي چې دی بیا ورته وایي یا رسول الله نور وصیت راته وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې ورته فرمایي لا تغضب لا تغضب. هغه کوم حدیث چې بیانوي هغه وایي نبی علیه السلام بار بار دغه کلمه ورته ویله چې لا تغضب، غصه مه کوه، غصه مه کوه. وجه دا ول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د غصې کولو توانونه معلوم وو، د هغه غصې نقصانات ورته معلوم وو. په یو بل حدیث کې راځي چې وایي لا تغضب فإن الغضب من الشیطان، وایي غصه مه کوه، غصه چې د هغه د شیطان کار دی، هغه د شیطان صفت دی. نو لہذا مسلمانانو ورونو، تاسو لږ فکر وکړئ چې د دې غصې په وجه باندې موږ تاسو څومره ډېر تاوانونه خپلوو، څومره ډېر تاوانونه موږ تاسو تر خپل لاس باسو د دغه کوچنۍ غصې په وجه باندې. صرف 1 منټ 15 منټه برداشت غواړي، د هغه بعد برته موږ تاسو د هغه تاوان څخه بچاوېدای شو. موږ تاسو په خپل ژوند کې وګورو، ماشاءالله زموږ مسلمانان چې دي خصوصا پښتانه هغه ښه دینداره دي، لمونځګزاره دي، زکات ورکوي، روزې نیسي، میلمه پاله دي. لیکن چې کله دته غصه راغله، دته خشم راغلی، بیا د هغه لمونځ، د هغه روزه، هغه تلاوت، هغه حج، هغه عبادتونه، هغه ښه میلمستیاوي، دا ډېر ښه صفتونه دي. لیکن پر دا موقع هغه زموږ ګرده ویر سي او بیا موږ خپله غصه ترسره کوو. بیا چې کله غصه ترسره کوو نو نن په جیل کې ناست یو، هم ارمان کوو چې کاش 15 منټه مې غصه برداشت کړی وای. نن که په هسپتال کې یو موږ وایو چې کاش یو څه صبر مې کړی وای. نن که خدا نه خواسته د خاوند او د زنانې په مین کې طلاق راغلی دی، دا هغه هم هره وجه کوي، لیکن یوه وجه په هغه کې غصه هم ده چې هغه غصه لږ موږ کنټرول کړی وای، نن به پوره یو ښایسته، یو جوړ او خوشحاله خاندان او کور به نن نه وای مات. دغه رنګه که د قومو په مین کې مسئلې او بدیانې دي، یا اختلافات دي، یا جګړې دي، که چیرې پر هغه موقع باندې موږ پښتانه جذباتیان، پر دا موقع موږ جذباتیان سو، که چیرې لږ موږ برداشت وکړو نو زموږ تاسو به دنیا هم بچاو سي، آخرت کې به هم ګټې وي. ولې په قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه مسلمان مؤمن خصوصي صفت کړی دی چې والکاظمین الغیظ، چې کم کسان خپل غصه کنټرولوي، الله پاک د هغه خصوصي صفت بیان کړی دی. والعافین عن الناس، او پر کم شي چې د خشم ورغلی دی پر هغه باندې برته معافي هم کوي. نو قدرمنو مسلمانانو، لږ فکر وکړئ، لږ برداشت وکړئ، لږ د خپل غصه سنبال کړئ. آخر کې یو خبر درته کوم، تاسو هر یو په خپل ژوند کې سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ، شاته ولاړ شئ، خپل ماضي وګورئ، پر کومه موقع تا د غصې څخه کار اخیستی دی، څو تاوان دی وړی دی، د څومره تاوان سره مخامخ شوی، او پر کومه موقع چې تا غصه کنټرول کړې ده، څومره فائدې دي حاصل کړې دي، او څومره خوشحالیانې خدای در په نصیب کړې دي. لہذا یو وار بیا پښتانه عموما د جذباتو څخه کار اخلي، د دې جذباتو څخه کار مه اخلي، د جذباتو د کنټرول څخه کار واخلي، د جذباتو پر موقع هم د عقل څخه کار واخلي. نو تاسو دومره ژر مه جذباتي کېږئ، که هر موقع باید چې ته په خپل کنټرول کې هغه خوشحالي، پریشانی، هغه که خندای، که خشم وي، هغه که ستا په اختیار کې وي که نه وي، برداشت وکړه. هر وخت د الله څخه مدد غواړه، چې د الله څخه مدد غواړې بیا الله پاک تا ته دای واقعا نه در پیښوي چې د هغه تا اراده نه کړې. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته صبر او برداشت نصیب کړي. او دا په یاد لرئ که په کوم سړي کې برداشت او تحمل ولو، هغه د دنیا د یوې کامیابۍ څخه څوک نشي راګرځوي. په کوم سړي کې چې برداشت نه ولو، هغه بالکل تر خپل مقصد او ټارګټ پورې نشي رسیدای. هغه وجه دا د هغه مقابل چې دی هغه د قصدن خشمي چې د څخه لار او لیک ورکه سي، د داسې خبرې تر خوله ووځي چې اخر کې خپل مقصد هم ناکام وي، او بیا وروسته د دنیا په مخ کې بیا د هغه خپل خبر هم نشي تر سره کوي، هغه خپل خشم او غصه په غاړه وي. الله تبارک وتعالی دې پر دې نصيحت او د نبی اسلام پر وصیت باندې و مشتاسو ته د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله.